سلامونه مې قبول کړئ. لکه څنګه ستاسو ته معلومه ده چې 13 ورځ په 8 تاریخه باندې عام انتخابات په ټولو پاکستان کې وسولې، نو دا شان په بلوچستان کې او جنوبي پښتونخوا یعنې کونج کې د ټاکنې وسولې. د بده مرغه د الیکشن کمیشن یا د ټول ټاکنې کوم کمیسیون چې موږ ورته وایو د هغو د وجې بعضې سټیشنانو باندې نتایج ډېر په سلو را روان دي. تر اوسه پورې به موږ دا ووایو چې د NA 263 او NA 266 چې یوه د کوټې حلقه ده، یوه د کلاب د چمن د قومي اسمبلۍ حلقه ده، هغه باندې تر اوسه پورې نتایج نه دي راغلي. ولې نه دي راغلي؟ د ډېر سوالونه راپورته کړي دي او دغه په بلوچستان کې په جنوبي پښتونخوا کې د سیاست په حواله باندې چې دی اهم رول چې لري دا وخت، یعنې په کمپرس جماعتو کې هغه محمود خان اڅکزي سرپرست دی، خو دا دواړې حلقې چې دي هغه د محمود خان اڅکزي سره تړاو لري. نو 13 ورځ محمود خان اڅکزي د کوټ پریس کلب کې خبري ناسته وکړه. په هغه کې د نن یعنې چې 10 تاریخه دی، د هفتې ورځ ده، د 12 بجو پورې ټیم ورکړی و که چیرې د 12 بجو پورې الیکشن کمیشن اف پاکستان یا د ټول ټاکنو کمیسیون د نتیجې اعلان نه کړې او زموږ ګټلې سیټان یې موږ ته را نه کړو، موږ به په ټولو جنوبي پښتونخوا کې په پراخه کچه باندې احتجاج وکړو. خو هغسې نه وسو. ټول ټاکنو کمیسیون تر اوسه پورې لکه ما چې وویل چې NA 263 او NA 266 پر هغه تر اوسه پورې اناونس کړی نه ده، حالانکې نن 10 تاریخه دی، اوس د مازدیګر تقریبا چې زه دا ویډیو ریکارډوم 5:30 بجې شاوخوا کې دي، خو تر اوسه پورې دا شی د دې په خپل ویب سایټ باندې نه دی راغلی، یعنې زیر التوا دی، نه پوهېږو چې څه وجه ده. دا یقینا موږ به دا ووایو چې په جدید ټکنالوژي په دور کې او بیا په موسم هم سم دی، لیکن دا باوجود په دغه دوه قومي اسمبلۍ په حلقو باندې تر اوسه پورې نتایج مخته نه راوړل یا نه اعلانول. د دې در شا خامخا یو څه داسې شیان شته چې هغه هېچا ته اوس پورې ښکاره نه دي. خو دلته محمود خان اڅکزي دا وویل که چیرې دا نه وسو موږ په پراخ پیمانه باندې احتجاج وکړو. هغه احتجاج یې نن پیل کړي او د ټول ټاکنو د کمیسیون د بلوچستان د ایالات کوم مرکزي دفتر مخ دی، نن پر لته مو واچوي هلته. د دې تر څنګ د چمن حلقې له ځو، د چمن د صوبایي اسمبلۍ حلقې له PB 51 له ځو. هلته یعنې دغه ټول ټاکنې چې دي بعضې امیدواران د وخته مخه د خپلې بریا اعلانونه وکړل او ټکان یې وکړل، په خوشحالۍ پیل وکړل، او بعضو بیا د وخته مخه دا اظهار وکړي چاته ځای راکړل چې ګواکې زموږ سره بدانګلي وسي. خو دا رنګه چې چا ګټلي دي هغو ته خلک مبارکي ورکوي، چې چا پاته څوک راغلي دي هغه ناکامه سوي دي، یعنې د هغو پا کې د بریا لیست نه دی جاري سوی، هغو نه احتجاجونه وکړو. په دې لړ کې په چمن کې هم د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ له خوا څخه د سره اعظم په سرباري او ایت خان په سرباري کې چې د PB 51 امیدوارو کاندیدو هغو لاریون وکړي او احتجاج یې وکړي، خپل احتجاج یې ریکارډ کړي. دا شان د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اظهر خان اڅکزي چې په تېر د پارلمان غړی و، هغه د تېرې ورځې څخه د کوټې چمن لو لار په د کوژک په مقام باندې د هر قسم تګ راتګ پر مخ تړلې ده، چې د وجې څخه ډېر مشکلات رامخته سوي دي. د کوټې د چمن کومې زمیني لار چې ده هغه هم تړل سوې ده او موږ ته داسې اطلاعات راغلي دي چې هلته چې کوم خلک دي یعنې په شنه یخ کې ناست دي هغه هم کوشش کوي چې موږ یو رقم د دې حالات د داسې څه ووځو، یعنې کوټې په خوا ولاړ سو یا د چمن په خوا ولاړ سو. تر اوسه پورې هغه لار نه ده خلاص سوې، نن دویمه ورځ یعنې دویمه شپې له دادې راځي. او د بلې خوا عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي صدر اصغر خان په خپله د ملګرو سره چې په هغه کې تقریبا تعداد به دا ووایي چې د 2000 شاوخوا 1500 شاوخوا کې تعداد دی، چې د ډیپټي کمیشنر د کمپلیکس مخ دی د پرون راستې درنه اچولې ده، پرلتې اچولې دي، اوس هم ناست دي. او نن ماپښین هلته د کانټینران راوغوښتل، د ډیپټي کمیشنر مخ یې په بند کړي او لارې یې په وتړلې. نو خدای مه کړه دغه یو ډېرې خدشات یې راپارولي دي، ډېرې تحفظات یې راپارولي دي. د یوې خوا احتجاجونه دي، د بلې خوا او خلک مطمئنه نه دي چې دا ټول ټاکنې چې دي هغه شفاف طریقه باندې دي سوي، په دې کې په پراخه پیمانه باندې په پراخه کچه باندې داندلي سوې ده. یعنې اوس خدای دې نه کوي چې داسې یو بل ملک کې او داسې بل یو شی را مخته راسي. زه به دا بیا زیات کړم او بلوچستان خو په پاکستان کې پسمانده دی، د غربت، د تعلیم، د علاج معالجې، د تعلیم په حواله باندې، او د دې تر څنګ چې دی بیا تباه سوې سیمې چې د هغه جنوبي پښتونخوا ده هغه هم برباد ده.
په جنوبي پښتونخوا کې هم کوم نمایندګان چې تېر وار راغلي وو یا اوس کې دي هغوی داسې په پراخه کچه باندې د ولس د امیدو باندې مطابق پوره کارونه نه دي کړي. نو که موږ دې شان ته وو د بلې خوا د تېرې 4 میاشتو څخه د چمن پاک افغان بارډر چې دی باب دوستي دروازه هغه هم د هر قسم تګ راتګ دپاره بنده ده، کاروبارونه هم بند دي او د بلې خوا د ټول ټاکنو کې دغه احتجاجونه دي، لارې تړل سوي دي. دې پښتني کوم خطه چې ده دې ته په پراخه پیمانه باندې غټ تاوان رسولی دی او تاوان اوس هم روان دی. نو دې دپاره پکار هم دغه ده چې سیاسي ګوندونه هر قسم خپل ذاتي اختلافات که لږ دي که ډېر دي هغه در پښو لاندې کړي، د دې دپاره یو داسې پرامن او جمهوري او قانوني لاره وباسي چې هغه زموږ د پاکستان د ترې اتر په آیین کې هغه ټول شکایت موجود وي. نو ګواکې بیا به خلکو ته مسله نه جوړېږي، مشکلات به نه جوړېږي. نو دا څه شیان چې دي دا زموږ د وطن مسلې نور هم زیاتوي، لکه دا اوس کیسې د کوټ چمن لار بنده ده او د کوټې په الیکشن کمیشن او پاکستان د مرکزي دفترو مخ ته د پرلط ناست دي او دلته د ډیپټي کمیشنر مخ بند سوی دي، تړل سوی دي، دا دلته پرلط ناست دي. دغسې دي دا حالات خدای مکړه نور خرابېدو له بیایي. نو د دې مخنیوي دپاره پکار دا ده چې د سیمه ییز خلک، قبایلي مشران، علما په دې کې خپل مثبت کردار ادا کړي او رول پلی کړي. د بده مرغه دا به موږ ووایو چې یوازې دا نه چې زموږ کوم صفتي تجربه ده، موږ به دا ووایو چې یوازې دا د اوس کال 2024 ټول ټاکنې نه چې پرونه در سره شوې په 8 تاریخ باندې، بلکې موږ به ولاړ سو چې د 2018 ټول ټاکنې به یاد کړو، د 2013 ټول ټاکنې به یاد کړو، بیا د 2008 د یاد کړو. نو دغه څه مخکې چې ټول ټاکنې سوي نه دي، بیا مارشاله وه، دا کیسه وه د 2003 د به یاد کړو وبخښه. نو دا شیان چې دي هغه موږ لیدلي دي، د سترګو مې لیدلي دي چې په هغه کې یقینا په پراخه کچه باندې درغلیانې سوي دي او قطعیان هم سوي دي. او پرون هم په چمن په پریس کلب کې د مظلوم ولسي تحریک مشر صادق خان هغه هم یو خبري ناسته وکړه، په هغه کې باقاعده ټولو خبریالانو ته ثبوتونه پیش کړل، په خپل ټیبل ورته پیش کړل چې په پلانکي پولینګ سټیشن باندې پلانکي امیدوار پلانکي امیدوار پلانکي امیدوار دغه دندلې کړي دي. لیکن د بده مرغه دلته د انصاف پر کول ډیر ګران کار دی، دلته انصاف ملاوېدل چاته ملاوېدل ډیر ګران کار دی. پکار ده چې دا ناورونه څخه د ځان ایستلو دپاره یو په ډېره ښه جمهوري او پښتني طریقه باندې د دغه حالات څخه ځان وباسي او په ښه ناسته باندې په ورګلوي باندې دغه مسلې حل کړي.